الله تعالی دی را روان وخت کې زمونږه په سوچونو باندې او زمونږه په فکرونو باندې د قران کریم غلبه راولي چې دا غلبې د وجنه زمونږه استادو طاقتونه زمونږه اندامونه زمونږه مالونه دولتونه زمونږه لوی او واړو هغه د الله تعالی د پاره استعمال شي چې کوم یو فکر او کوم یو سوچ په یو انسان باندې غالب شي او زورور شي دا هغه ټول طاقتونه هغه پاغي باندې استعمالي داغه رز شپم داغه د پاره وی داغه مال او دولت هم داغه د پاره وی داغه ناس تپاستم داغه د پاره وی داغه د کېدلو کې هم هغه سوچي داغه پاسېدلو کې هم هغه سوچي چې کله زمونږه په فکرونو باندې او زمونږ په سوچونو باندې د اسلام د قران د الله او د پیغمبر غلبه رااله نو زمونږه د هر څه چې دا به د الله تعالی لپاره استعمالي په دې دنیا کې هر سړی چې دی واغا د مشکل حل طلب کوي هغه ځان له سکون او آرام غواړي د سکون او د آرام طلبگار دی هر سړی چې ما ته سکون ملاو شوی ما ته آرام ملاو شوی او زما زندګۍ کې پریشانای نه وي زما په ژوند کې مشکلات نه وي داغه د لپاره مختلف لارې چې کوم دنو هغه طلب کوي لګیاوی قسم سوچونه کوي کله و یرا چې بچی می تعلیمو کی او په خو نو کرو باندې شي بیا به می دا پریشانای کمی شي پریشانای به می کمی شي کله وای چیارا بچی می دوبای تلاړ شي سعودي تلاړ شي دوبای تلاړ شي نو بیا به کم دنو په مازو شمه او بیا به زما ژوند په مزو وي نو په مال او په دولت باندې دې چې کم دنو چین ګوري آرام ګوري او سکون ګوري چې ماته چین آرام او سکون دا په مال کې ملو شي سوک لګیاوي دا غي سوچ لګ بل شانتي وي نو هغه وي چې زما ډله مضبوطه شي او زما پارټي مضبوطه وي او ما ته وزارت ملو شي ما ته لیډری ملو شي ما ته عہده او منصب ملو شي نو بیا به زه په آرام باندې شم بیا به چې کمدنو د آرام زندگی تیروم سو کوئی چې کور جوړ کم او دارنګ ورسره ډیره جوړ کم او یو می ورسره مارکیټ وی بس بیغمه زندگی تیراوه د کوته نټکو باسا او بیا به کې چې جمعات کې مطالبه کیږي چې سلور میاشتو تسوک تیار دې سبوام چې زمانو ملکا او چې استاد وای چې درس ته بسوک کینی زبوام چې زمانو مسکا ولیکا
پریشانی دی خدای شته ایسم نشی کوله پراگنده دل پراگنده خیال منگ باندې بلا سوچونه دی منگا سوکو منگا ایس نشو کوله غرض د بادشاہ سوچ جدا دی د عوامو سوچ جدا دی د درمیانو خلقو سوچ جدا دی سوچ جدا دی چې یاره سوک په یو څه کې آرام ګوري سوک په بل څه کې راحت ګوري او ځان له د آرام او د چین زندگی طلب کوي قران کریم د نازلېدلو په ټیم کې په دې دنیا کې بېشینی و او بې آرامي و سبب معلومول غواړي وجه معلومول غواړي او خيار حکیم او خيار ډاکټر هغه وی چې هغه لا دوه علم ورکړی شوی یو علم الامراض او دویم علم العلاج هغه له امراض او علم ورکړی شوی چې دا مرض دی دا مرض دی دا مرض دی وجه دا وجه دا مرض دا وجه او دا مرض ورسره غل د علاج علم ورکړی شوی چې د دې مرض دا علاج دی هغه پوېږي چې دا مرض د دې ځای نه دی دا مرض د دې ځای نه دی نو دک ځای له علاج وکا دا بیماری و مستقله ختم شي مستقله و ختم شي که یو سړی وي هغه باندې درد وي درد هغه ګډه نیولې وي خوب ولا نو ورزي تړکیږي واکه یو کمپاوډر غونډه ډاکټري هغه زر چې کمندنو د دړی اوستن راړي هغه چې کمندنو ورلووي هغه پارام شي د ظاهر کې وای یره بس منی به ښه چې یو ستنی واله نو بس ټیک ټاک شو خو چې درې مرز تیریږي سړی بیا لته ټکوي سړی بیا لته ټکوي و یره بیا را باندې دړلاغه بیا ول هغه د ستن وای هغه ستن چې وی هغه د علاج نه وی هغه ستن د نشي وی هغه نشي ستنی دوی وای کوم چرته ټیک شوما او بیماری می ختمه شو پکې نه هغه بیماری بیا راوچته شي او خيار لاړ شي هغه وای دا سیده تلستن والے دا خو صرف د نشي ستن د آرام لپاره دا غوستا علاج نه دی او تا غر کوي ناغه ورله دوايي ورکی به خیر دی که دو درې ورځې د دې په اثر نه پويږي نو مو پويږي خیر دی خدا به خپل اثر کوي خدای به دې خکی خدای به دې خکی او الله بدل صحت درکې هغه غبي علاج شروع کی په ترتیب باندې هغه دوايي خوري الله تعالی چې کمندونو هغه بیماری سکی ختمه ولی هغه ډاکټر د مرض ځای او پیژندو چې دا ځای چې کمندونو بیماری وا دا ځای خلکو چې کمندونو نو پیژندل او اسستل منډلې نو هغه ځای له علاج وکړو نو الله رب العزت بیماری ختمه کړه قران کریم چې سټیم راته نو پاغه ټیم کې هم خلق لګیاو زنه لګیاو هغه چې کمندنو د دنیا لا علاج کو قیصر سره مالونو او کسرا سره زور او فوجونو قیصر په مالونو باندې رفاهي ادارو باندې پنجیو باندې په دنیا کې امن او حیا راوستل غختل چې دا خلق په چین شي پارام شي او سکون شي
هغه لګیاو دارنګي معنی لګیاو فلسفیان د یونان فلسفیانو معنی او مصدقو هغه فلسفي پیش کولی چې په دې فلسفه په دې وجه کمندنو امن راشي چین براشي سکون براشي هغه لګیاو چاوي دنیا پریک دی چاوي شریکای کوي چاوي زر زمین زر دا فساد جړه بلدا پریک دی تدین جدا شي ارس بسم شي وی چې دنیا بالکل پریږدو غارونو تلاړ شو بس د دې دنیا نه یو طرف ته شنو پارام بشو هغه دا ویل او چا یو څه کول چا بل څه کول خو چې کوم ځای هغه د اصل د بیماریو هغه چانو پیژندلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرفهم واجمهم الا بقايا من اهل الكتاب ان الله نظر الى اهل الارض الله تعالی اسمکی والو تا نظر کو فمقتهم عرفهم واجمهم پاربیانو کی او پاجمیانو کی دا اللہ دا رضا زینو دا اللہ رب العزت دا رضا زینو یعنی هغه نقشه چیوان واغه دا اللہ نو خواخا هغه نقشه دا ظلم و هغه نقشه دا بے انصافی و آغا نقشه چیوان واغا د بی حیائی وام آغا نقشه د رشوتونو د کرپشن وام آغا نقشه چیوان واغا د اولاد سرا د ظلم وام آغا د پلارانو سرا د ظلم وام آغا د اللہ تعالی سرا د ظلم وام خلقو د اللہ پاک کی ظلم کو خلقو د اولاد پاک کی ظلم کو خلق ټول چون واغا ظالمانو پای کې ټول نقشل ظلم وا د چا چې څومره وس رسیدو زمون کلی کې او کاکا والله دې وبخي ناغه وی وې د چا وس برشي علمگیر او سوق مقلم می ګني خنجر د ظلم زور ټول دنیا سره دی هر چا سره چې کندنو د خپل وس مطابق د ظلم خنجرو او هغه چې کمدنو ظلم کو بادشاہ د خپل وس مطابق ظالمو د قبیله مشر د خپل وس مطابق ظالمو د کور مشر د خپل وس مطابق ظالمو چا سره چې د مال اختیارو هغه د خپل وس مطابق ظالمو چا سره چې د بجلی اختیارو هغه د خپل وس مطابق ظالمو چا سره چې د صحت محکمه وا هغه د خپل وس مطابق ظالمو چا سره چې د تعلیم محکمه وا هغه د خپل وس مطابق ظالمو هر یو سړی ظالمو او داغه فلسفه سوا منځرما او ټول زما دای چې کمندونو فلسفه وا چې بس ما تارامي نو قبل سره تړکیږي نو ونه تړکیږي داغه عادت داغه خوې د شرمخانو شرمخ د بیزی او دارنګ د غوا په مړای باندې خلکېږي او د هغه په مړای باندې خپل خلکېږي وینه تسکی دا غر ژوند ختمي خو خپل اگېډه مړای د شرمخانو ماحولو هغه چې کمنو د بل په مړای خلکې خودله او د بل ژوند ختمو باغی کې انسانیت نو اغا ماحول طول اغا نقشہ دا اللہ خوخا نوا واللہ رب العزت دا غزمکی پا حالاتو پویدو چه دا بیماری دا کم زینا دا
دا بیماری چې دا نو دا د کم ځای نه ده الله تعالی په دې باندې پوهیدو چې دا بیماری ده دا نقشه د ظلم ده نو دا د کم ځای نه راغلی ده دا ظلم د کم ځای نه شروع شوی دی هغه سبب الله ته معلومو نو دا هغه ویښ نه علاج شروع کو اگر چې کم بندی د علاج د پاره منتخب کو نو د دنیاوی چې سپکاری نو هغه سره هغه هیڅ نو سره ډاله وه نو سره پارټي وه نو سره مالو نو سره دولتو او نه چې کم دنو هغه بادشاهت لرو سګینینو بادشاهو او نه فوجیانو چې فوج وسره ظاهري مادیات چې نو هغه هیڅ نو خو هغه کې چې څه نو هغه الله ته معلوم قرآن کریم وایي ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى اوس دا ټکي داسې غونډه کې دی چې دا الله تعالی زمون په طریقه ویلې دی او وجدک باندې من سم نه پوهیږو ځکه چې ظاهر کې دی ته وګورو چې الله تعالی وایي ووجدك ضالا او اومندی الله تعالی را نو وجدان خو چې د سړی نه څه شوی روک شوی یو بیا عمومي د الله نه سروک شوی د الله رب العزت نه روک شوی وی موندو نه ماوی دا ټکه الله تعالی زمون په طریقه وای لکه په مونږ کې یو خياري او هغه د دنیا ته وګوري وای دا لاسه دی دا خو د بهای مرکز دی دا سدي دا خو د ظلم مرکز دی وابدی والا ظلم کوي تانی والا ظلم کوي کچره والا ظلم کوي پارلیمنت والا ظلم کوي سکولیان چې کمندونو ظلم کوي او دا ټول چې کمندونو پرکی وای دا سدي لا دې کې یو سړی نشتا یو نشته او هغه ګرځي دا محکمې ګوري وای په دې کې زه یو خدا ترس الله والا انسان ترس سړی ګورم چې هغه کې دو خویونه وي دوه چې کمدنو دوه مخې وي یو مخې الله سره وي هلته هم تعلق برابري او دویم مخې کته وي پر انسانانو باندې خوږېږي داسې یو انسان سکومه داسې یو انسان ګورم چې د هغه چې کمدنو گفتار ساحرانه وي او د هغه چې کمدنو کردار قاهرانه وي داسې یو سړی ګورم چې هغه چې کمدنو الله والا وي او په دې انسانانو په دې مخلوق هم دړدیږي لګونه په دې هم ګورم هغه ګرځي هغه خیر د ځان نه بشو مدرسې ته شي لاړ شي نو وګوري نو د انسانانو شکلونه یې خدا سے کہ انسان په مدرسه کې ملاو بیا خانقاه ته لاړ شي چرته لاړ شي خانقاه ته لاړ شي خانقاه کې وګوري ناګي کې چې کمندونو داسې کس پیدا بیا چې کمندونو وای زما یاره د کالج تلګ نو کالج ته لاړ شي نو کالج کې منظرما ټولا زما والا ملاو شي الله والا او خدا ترسا انسان ترسا کس پکې ملاو نشي بیا وای یاره دا یونیورسيټي لګره تعلیم غټ ځای دی نو دې تاسو یونیورسيټي ته سلر شي لاړ شي په یونیورسيټي کې چې کمندونو اشتبيشتا اسم نشتا بیا چې کمندونو لاړ شي زما به خبره کوي بیا لاړ شي و یاره کې دې شي دا تانی والا خري چې ټلیفون وکړو ډایرکټ را رسی کې دې شي دې کې ملاو شي ال تلار شي خور ته د قران او د سنت دوربین نیخ کی پیدا بکی نشي بیا کچره تلار شي وی پدې لیکل دي عدالت کې دې شي دې کې عادلان شي ملاو شي
التم خیر خیریت ته ملاو نشي یره وې دلته من یو ځای ته د خپل قوم نمائندگان را لګلیو هغه به وی چې نډرو او بې باکو او ستاسو د قیمتي ورڅ شي حقدار هغه د ټول ملک نه چون شوی خلک ته د ټول ملک نه چون شوی خلک ته زم پر اسمبلی کې یو خدا والا انسان تر سره ګورم چې پاغه کې د انسانیت سوي درد وي هغه سره د انسانیت درد ملاويږي زم پاغه ځای کې ګورم ملاو نشي د فلسفي سکول تلاړ شي چې چا فلسفه ویل نه هغه ځای تلاړ شي د ډیګرو سکول تلاړ شي د ډیپلومو سکول ته لاړ شي اخر کې سر اونی وي حیران او پریشان کینی وی سوکم نشتا سوکم نشتا الله تعالی دا نقشه من تک شانتی ذکر کړي چې یو سړی ګرځیدو د یونان په یونیورسيټو کې د قیصر چې کمندونو په اسمبلی کې د کسرا په شاهي ایوان کې او د مکی چې کمندونو د عربو داغه د سردارانو په علاقو کې یو خدا ترس پیدا کو او یو انسان پسند سکو چې داغه مذهب داوي چې انسان ته د راحت ورسي او داغه مذهب داوي چې د انسان تعلق ته چا سره پیدا شي الله سره پیدا شي نو ګرځیدا هغه کس نو هغه ته توجه غواړم هغه ګرځیدو د یونان په یونیورسيټو کې ملاو نشو د يهودو په مدارسو کې ملاو نشو د نصارو په خانقاګانو کې ملاو نشو د کسرا په محلونو کې ملاو نشو د هندستان په دھرمسالونو کې ملاو نشو او دارنګي د عربو په بوتکادو کې ملاو نشو هغه ته پرس کا که یو سړی ملاو شو یو سړی ملاو شو نو هغه د مکی په غر کې غار حرا کې محمد ملاو شو ووجدک ضالا فهدا دا قران کریم ووجدک په دې انداز ذکر کړی دی ووجدک ضالا فهدا هغه انسان چې الله تعالی داغه درد ذکر کوي چې هغه ناقلارو هغه د مکی په زندګۍ کې هغه ته راحت نه ملاوي هغه بالته ترکیدو چې بوتانو ته قتل انسانانو ته قتل ویتاله سدي چې دا چې کوم نو سدي مکی والو ته قتل داغي کارونو ته قتل داغي عقیده ته قتل داغي اعمال ته قتل نو التبا غلا خوب نه ورته هغه به دردیدو هغه ته نور قتل نشو ناقلارو چې دا نقشه به څنګه بدلوم خو بیا مغله د بدلیدو چلو خود دومره چې نقش پر راغلو چې یاره دا نقشه صحیح نه دا نقشه بدلول غواړي هغه دې نقشې د بدلولو بارکه ناقلارو حیران او پریشان او ضالن حیرانو پریشانو چې دا نقشه وسنګ بدليږي الله تعالی داغه در ذکر کوي ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قریب وا چې د دې دنننی پروګرام د دنننی درد او د احساس ځان له یو پروګرام جوړ کړی وي خپل یو پروګرام شروع کړی وي چې په دې طریقه ولا خلق سموم اگر کده ته وਹੀ نه راغله خو دومره پاکیزه او دومره دردمن په انسانیت باندې چې کېدې شي چې د ځان نه بغیر د وحي نه هم یو لار روانه کړې او لار یې ایستوي خو الله به مهرباني وکړه نو نور علی نور ساغه دننه درد شو هغه دننه احساس شو او د پاس نه چې کوم نور راغی
نور علی نور فهدا الله تعالی غتا هدایت کو اغه پروګرام ورکو چې په دې پروګرام بلا نقشه د ظلم عدل باندې بدلیږي دا نقشه د بدامنۍ په امن باندې بدلیږي دا نقشه د بی حیاي په حیا باندې بدلیږي دا نقشه د بی عزتۍ په عزت باندې بدلیږي دا نقشه د بی اتفاقۍ په اتفاق باندې بدلیږي دا نقشه د عداوت په اخوت باندې بدلیږي دا نقشه د قهر الهی دا نقشه د غضب الهی دا چې بدلیږي نو په سبب بدلیږي پرځای الهی دا غیر لپاره الله تعالی پروګرام ورکو آگی پروگرام حاصل لاو چه انسان چی دے نو دے یو خپل مولا نپیجنی او دویم دے خپل زان نپیجنی لا تکونو کاللزین نسوا اللہ فانساهم انفسهم دا آغو خوند مکی گئی چه غی اللہ او نپیجند اللہ رب العزت او نپیجند وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ إِلَّا مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ د ابراهیم د پروګرام نا هغه سړی ډډه کوي چې کوم سړی ځان نه پیژندلې إِلَّا مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ چې هغه ځان نه پیژندلې د انسان بیماری د دې وجه نه چې د ځان نو پیژندلې او چې ځان نو پیژندلې او خپل مولای نو پیژندلې دا دوه علمونه دي دوه علمونه دي چې دا د انسان د کامیابی ذریعہ ده دا د انسان د کامیابی ذریعہ ده کدا دوه علمونه نه وي چې یو انسان ځان پیژني او دویم انسان خپل مولا پیژني دا دوه علمونه نه وي نو کدا دنیا ټوله د کتابونو نسکی دکا کی او د انسان نمازګو دغه د کتابونو لکه د موبایل ورومان دي خو چې دا دوه علمونه پکې نه وي یو د الله پیژندل او بل د خپل ځان پیژندل چې دای نوی پیژندل نو دا جاهل اجهل دا پیسوم نه پويږي پیسوم نه پويږي د انسان د بیماری وجه د انسانانو د بی اتفاقی وجه د ظلمونو وجه د هنګامای د ګرانتیاو د منګای وجه دارنګي د ظلمونو د بی عزتو د شرابونو د کبابونو د دې ارز اصل وجه چې دا منګه اصل ځای پر خودل دي او بل طرف روان شي بل طرف روان شي مولانا رومی او ځای کې ذکر کوي وی گربو گوریزی بر امیدی راحتے گربو گوریزی بر امیدی راحتے ہم ازا کنجے آمدت آفتے وی کم طرف تا تختی او منڈی وائی پا امید دیباندی چه ما تب راحت ملاوشی ما تب سکون ملاوشی ما تب چین ملاوشی کله چې کمدنو تعلیمونه کوي کله ایم ای ساینس کې کوي کله فزیکس کیمستري انګلیش کې کوي کله ایم فیل کوي کله پی ایچ ڈی کوي کله چې کمدنو دا غینا په بره پوسټ ډاک وته وي کس شي وته وي پوسټ ډاک کوي نورم په بره باندې لار شي خو چې کله دی دا اول کار نه کړي نو چې کم دی د امید ځای د اکا ځای نه بدر باندې آفت راځي دا غزین با فترازی گربو گوریزی بر امیدی راحتے ہم ازا کنجے آیدتت آفتین چکم طرف تا تختی دا آغا طرفنا اللہ پریگ دی دا اللہ رب العزت پی جنگلو پریگ دی دا طرف دی پریخودو او بل طرف تا روانی وای دا دی طرفنا با آرام راشی دا دی نبا راحت راشی
دا آغا ځای نه به چړک را کوزیږي دا آغا ځای نه به آفت را کوزیږي دا الله تعالی نه علاوه جز به خلوتگاه حق آرام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست دا الله رب العزت د خوانه علاوه په بل ځای کې راحت او آرام نشتا الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار واوري بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په یاد ساتلو باندې یاد صحیح ده کنه معنا پټی الا بذکر الله کله سره الله یادای خو یاد نیوی کله سره الله یادای خو یاد نیوی تنویر رحم الله تعالی ذکر کوي و یو سره هغه په کچرای کې وکیلو سو وکیلو انو او د یو پیر مریدو دیو پیر سو مریدو نیاغه و سحر د اشراق پوری وظیفه کوله او په دې وظیفه کې به خبري نه کوله خو کمال داو چې ټول رشوت د رزي به چې کوم غستونه په دغه وظیفه کې به غستو وی چې څوک به سرال او خبره به وسره کوله او نو خبره به وکړه ته وظیفه کوله نو دا یا یو کو ته دا سکړه چې 100 روپۍ یا به تو دا سکړه چې 200 یا به درې دا سکړه چې نو په اشاره به خبره ته شو خلک په پویو او بیا به روغون ته کې د جانماز د پولیس کې اوچت کو دا غي د لاندې به ولا پیسې کې خو دي اگر رشوت په ولا دا غي د لاندې کې خو دو نو دا الله یادو ودا یاد دل نه دا یادولو نه وی الله یادول دې ته ویل کیږي چې دا الله یاد تا چې کمندونو د مونږ په ټیم کې جمعه تراولي او د ګناه په ټیم کې د ګناه نه باندې زما به ما خبره جوړ پونه شو حافظ ابن قیم رحم الله تعالی ذکر کوي یو ځای کې وی ذکر چې ده دا نوم دې د الله د یاد ساتلو د عمل په ټیم کې بیا روایت ذکر کوي ومن اطاع الله فقد ذكره وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن وی ذکر چره نو دا عمل پټین کې دا الله د یاد ساتلو نوم دی اگر کو د نفلی منزونه نفلی روجی او نفلی تلاوتونه کم ولینوی وی فمن اطاع الله فقد ذكره چاچی اللہ تابداری اکڑا دا اللہ حکمونه امانل نو دا اللہ یاد اساتو دا اللہ یاد اساتو ومن عصى الله فقد نسيه وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن چاچی اللہ رب العزت یاد انساتو دا عمل پټیم کې دا الله حکمونو نافرمانی وکړه نو دک سړی ک نفلونه زیات دي روزه نفلی سړي زیات دي تلاوتونه او ذکرونه نفلی سړي زیات دي خدا الله تعالی یاد کړي الا بذکر الله خبردار دا الله په یاد ساتلو باندې سړیږي زړونه بالکل مطمئن شي نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ رب العزت یاد اول دا چې کمدنو نسخه دا آرام وا کار طرف تا تختی ہر طرف تا منډي وای تړلی وای چیر په مارکیټونو کې با زج کمندونو راحت کومه
یرا د دنیا په عہدو کې با راحت عمومما یرا په مالونو په دولتونو کې با راحت عمومم یرا په ډلو پاټو کې او په تعلقاتو کې به راحت ملاو شي په دې کې راحت نه ملاويږي قرآن کریم یو واقعه ذکر کړی دا لکه لک سات لا 100% توجه لک سات لا لکه پورا توجه خلک وی لګا توجه غواړم د دې مطلب دی چې لکه لک سات لا ډیره توجه غواړم او ګر په لګا توجه یې سم نه کیږي صفه خبره ده یو چونډه ناسوار دې نه جوړیږي صفه خبره نو پورا توجه لک سات لا الله تعالی یو واقعه ذکر کړی دا یو واقعه چې یو سړیو یو سو سړیو مدرسه روان کوته منو کله یو کله کې دا الله تعالی وای چې یو سړیو هغه داوا وکړه ما ویل لک سات لا پورا توجه وړم هغه سړی داوا وکړه چې زستا سو د ژوند راحت ذمہ دار یم ستاسو د ژوند راحت زما پلاس کې دی ستاسو اقتصادیات ستاسو معاشیات ستاسو معاشرت ستاسو د بجلی سکیمونه ستاسو د پټرولو سکیمونه ستاسو چې کم سکیمونه دي هغه ټولو ما سره دي هغه چې کم ده نو دعوا وکړه یو سره راپاسېدو هغه ته وویل چې ته ځان له راحت نشې ورکولی نو بل له صراحت ورکې ستا پلار نیکه له راحت ورکوونکی څوک و هغه ته مقابلې ته ودرېد هغه ورته ووی کر کې دکلاو تا سره سدي هغه ورته د راحتونو وعدې وکړې په دې باندې هغه سړی نورم ګرم شو قام را جمع کو او درید او وی ویل ونادا فرعون فی قومه قال یا قومی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله تعالى ويلغونتك وګورئ مثلا للآخرين دې ځای نه مې ذکر شروع کړه مثلا للآخرين الله تعالی ما او تا د عبرت د موقع د پاره ذکر کړي ای حال ما او توست خوش ببین کلا وحاشا نیست حکایات استئی دا ګوره قرآن قصی ندی دا قرآن قصی نکئی حال ما او توست خوش ببین دا پدی که ما او تا ګوري چې ځان پکې لږ وګوره ځان پکې څنګه وګورم
فرعون چې نو هغه دعوا وکړه څه وکړه منګه عام طور وایو فرعون د خدای توپ دعوا کړې و فرعون وی د خدای توپ څه کړې و قران کې مشته قران کریم کې شته چې فرعون ویلو ما علمت لكم من اله غيري ما علمت لكم من اله غيري ستاسو د پاره وي لكم ستاسو د پاره ماتا بل اله نه دی معلوم ټول دنیا ته نه وایي مصریانو ته وایي ستاسو د پاره ماتا د ځان نه علاوه بل اله معلومه من کلمه کې وایو لا اله الا الله اله صرف څوک دی الله دی د فرعون وی اله سیما د فرعون د الوهیت سو چې فرعون وی زه خدای یم نو فرعون سوي چې د اسماء ما پیدا کړی دا فرعون سوي چې د اسمان ما پیدا کړی دی فرعون سوي چې د تاسو ټول ما پیدا کړی دا ویل شو کدا ویل نو کې دي شي چې په مجلس کې سپینګری ناسوي په مجلس کې سپینګری ناسوي او ته وی چې زسکا کونی اتا ته خو په پیپر مونږ بدلو ورته ویلی وکنه ویلې چې ته خو زمونږ په مخکې شوي پیدا شوي لوی شوي اته سره پاسې د چې تاسو ما پیدا کړ اسخه چاته اکویل چې دا باران زورو ویلې شو ویلې چې دا باغونه ما پیدا کړی دي ویلې شو خلق ناستو دا څه خبر هغه نشو کوله دا فرعون چې ځان ته خدای وی د دې څه مطلب د دې څه مطلب هغه فرعون چې ځان ته خدای وی قران کریم هغه نقشه ذکر کړی دا او اولوهیت قران ذکر کړی دی چې وانا دا فرعون فی قومه فرعون خپل قام کې اعلانیه جاری کړه په جیو باندې په آر واي باندې په بول باندې او دارنګي په بل نیوز نوای وخت جنگ خبر اخبار او صاف کائنات په ټولو کې سرخی او چلاولا ټولو کې دا سرخی او چلاولا چې ګورئ الیس لی ملک مصر ولې مصر مکمل کنټرول زمان پر مصر کې زما د اډر نه بغیر سکتا پورته کېدل شي زما په خبره پوهیږي فرعون د خدای توب یو مطلب داو دویم داوی ما علمت لكم من اله غیری دویم داوی وی وهذه الانهار تجری من تحتی اقتصادیات معاشیات مکمل ما سره دي د غالي کنټرول د اورو کنټرول د غوړو کنټرول د پټرولو کنټرول د سی ان جی کنټرول دا ټول سره ما سره دي الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحته چینی کنټرول دا ټول کنټرولونه چې دي نو دا ما سره دي یاره انهار دي کنه سوال خبره خو نه یار هذه الانهار ټول پرمټي ډیزل کنټرول هم ما سره دي الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحته افلا تبصرون تاسو دومره لاندې دا زه دومره کولای شم تاسو یو زمانه پاره د زنده‌باد اواز شي لګولای زمان در نشي منلې فرعون وي او بیا وي دا موسی س جنتونه او نهرونه زوتای زما خبره نه وي دا موسی وي چې جنتونه دی او ګوري دی او غلمان دی او باغونه دی او دا دی او هغه دی نو ام انا خیرون دا نغدو خده او کده قرض وادی
ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. فی الحال نه د سره فوج شته، نه د سره کنټرول شته، نه د سره یو صوبه شته، او نه چې کوم دی نو د ده په لاس کې څه اختیارات شته. او چې کومه خبره کوي وایي یاره جنتونه دي ادا دي. ولا یکاد یبین، پاکی ویلی نشي. که دی خامخا دعوی کوي نو فلولا القی علیه اسورة من ذهب، دی د حکومت د طرفنا په دې شعبه باندې لګولی شوی نه دی، دته سټار نه دی لګېدلی، دته چې کوم دی نو رنګ نه دی لګېدلی، دته ګلو نه دی لګېدلی. فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین. افرادی قوت تراوڑی د سره افرادی قوت هم نشته دی. نو خلق دا واوریدل د میډیا غلامانو، د میډیا سو غلامانو ټول چې دي نو د هغه په طرف شو. فاستخف قومه، او وی ویل فرعون زنده‌باد، او زمونږ د راحت او زمونږ د چین او د سکون مدار چې دی هغه څوک دی؟ فرعون دی. فرعون کی فرمان پر جان بھی قربان. فاستخف قومه فاطوى، اقوم کما قلقو پظاہری تیلو پظاہری غوڑو باندې او پظاہری او سورو پاگو باندې پاگی دوکا کرلو. نو فاتواو د فرعون عبادت شروع کو. وقومهما لنا عابدون، عبادت دارے کنا. فاتواو نو د فرعون پا دربان روان شو. وی دغه ځای راحت ملاویږي. موسی مقابله تو درې وی تا سره راحت نشتا، راحت ما سره دی. وی کر کې دکھاو. هغه خپل مولیان راوستل. فرعون خپل مولیان، خپل دانشوران، خپل تعلیم یافته، د خپل وخت د قانون پوهه خلک سکو، د خپل مملکت سمجدار دانشور هغه چې کمدنو د موسی مقابله لراوستل. موسی وتوی ستاسو چې کم نظام دی دا د راحت نه دی. هغه ملګرو ته وی ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم ویذهبا بطریقتکم المثلی. او فرعون اعلانیه جاری کړه وی ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون وی آغی دانشورو خلقو توی وی خلقو د دې دو مولیانو د موسی او د هارون په خبرو دوکا نشي. د دې گفتار ساحرانه دی. دی چې کمدنو لګیا دي او خبرې کوي، خدای ستاسو پر امن نظام، دی ستاسو پر راحت نظام، دی ستاسو د عیاشۍ نظام، دی ستاسو د عیش پرستۍ نظام چې هغې کې هلکه او جنۍ په پارک کې ناست وي. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها. دا چې کوم دی نو داسې یو آزادانه نظام چې په هغې کې د هلک په یارانه پایبندي نشته. هلک د ځان نه جنۍ جوړولی شي، جنۍ د ځان نه هلک جوړولی شي، هیڅ پابندي نشته. هلک د هلک سره واده کوي، جنۍ د جنۍ سره واده کوي. کرپشن وي، افسران رشوتونه اخلي، په هغې کې راحتونه دي. افسرانو ته وي
یذهبا بطریقتکم المصلحه ستاسو هغه مزیدار نظام ختمول غواړي ستاسو هغه ښکلی نظام ختمول غواړي دا د آئین باغی دی فتوا یې وکړه وی دا د آئین څه دی باغی دی فرعون وی چې د آئین باغی دی نو ضروني اقتل موسی باغی خلق وجنی نو پرې مګدی چې شوټې کم دله سړی خخې ګټې د لاس کوي که نه وی پرې مګدی چې شوټې کم ضروني اقتل موسی ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم دستاسو پر امن نظام د عیاشای نظام د عشپرستای نظام د آزادای نظام بدلول غواړي او وایي چې د یو رب بندګي به کوئ او هغه خوا ته به ځئ دی دا کول غواړي نو دی ختمول غواړي موسی ودرېده موسی علیه السلام او هارون یو طرف ته دي د ملک دانشوران فلسفیان هوښیاران جادوګران هغوی بل طرف ته دي هغوی خپل کرتبونه وښودل موسی علیه السلام ورته وایي القوه ما انتم ملقون چې څه زور درکې دی ټولې په جمع ښکاره کوي چې سل پاپړ د یو لور چې په یو ځل یې درله ختم کړم هغوی لګیا شو خپل هر څه چې و نو هغه یې ښکاره کړل موسی علیه السلام فالقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون 100,000 نیزه فرعون را 100,000 نیزه فرعون را بشکست موسی په یک عصا موسی علیه السلام همساته هغه سیټینګ نشو موسی علیه السلام میدان مناظره وګټو میدان سکو وګټو میدان موسی علیه السلام ته پاتې شو خو دانشوران فلسفیان هوښیاران پوه شو چې موږ د راحت په ځای غلط شوي یو موږ غلط شوي یو موږ وی که فرعوني نظام کې موږ وی که قاروني نظام کې موږ وی که حاماني سیستم کې فرعون امریکا ده که نه صحیح ده که نه قاروني ورلډ بینک ده که نه او حاماني برطانیه ده هغه چې کمدنو ټول شروع شو او وی ویل چې منګه غلط شوي وو پوه شو منګه غلط شوي منګ د راحت ځای هغه فرعوني نظام کته منګ د راحت سیستم هغه د حامان سیستم کته منګ قاروني نظام منګ وی سرمایه دارانه نظام کې پاغي کې خیر او برکت ته منګ وی پارلیماني نظام کې خیر او برکت ته منګ وی په صدارتي نظام کې خیر او برکت ته صدارتي سیستم کې پاغي کې چې کمنو راحت ته یا چې کمنو پارلیماني نظام کې راحت ته یا پدې کې راحت ته او پدې کې راحت ته منتنن پاک پتو لګیدا هغه پښتنو خبره دود شو پانی شو خبره پاک شو صفا شو آمنا بربنا دراحت په مالک باندې د سکون په مالک باندې من ایمان راوړو د الله رب العزت د دې دنیا چلون کړي من با په د باندې ایمان دې آمنا برب العالمین زمونږه پر رب د عالمین هغه باندې زمون ایمان دې هغه رب او پیجندو څوک پیجندو د یو طرف نه دمکیان شروع شوي فرعون مخکې ولا پیسې ورکولې مخکې وتوي خاص مشیران به مټتیان خاص مشیران به لمن المقرر او نقد بوم در کوم نعم نقد بوم در کوم او ذل من
مقربین اهدی بم درکم مال بم درکم اهدی بم درکم خو چې کله موسی طرف ته شو وتوی لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى پته مو لګي چې تاسو د موسی سره شوي اوس به زما سزاګانې ووینئ دا غي چې کم اصل قوتو اصل انسانیتو اگر بیدار شو راغی ویل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقزما وی تورا د تیرا او لاس تی آزاد او غړای می وګدا چې څه کول شي وګا فرعون ته وی دا غي الله او بیجن مخکې فرعون تا الهوی فرعون ته خدای وی نو راحت د چا نه غنو د فرعون نه غنو اوس الله او بیجندو چې الله چاته وی رب او بیجندو چې رب چاته وی هغه د راحت ذمہ دار هغه چې کمنو د ارث ذمہ دار څوک وګڼو الله تعالی وګڼو هغه ایمان را بیدار شو او وی ویل ولن نؤثرك على ما جاءنا من البينات بالکل منگا ستا رپولا ستا غهدولا ترجین ورکو دا اللہ پر آلی گلی شوی نظام باندی چا اللہ کم بینات را لی گلی دی داغی مقابلہ کی نا مال اخلو او نا دولت اخلو او نا غهد اخلو منگا دا اللہ حکم اخلو او دا اللہ رب العزت نظام اخلو آرام او راحت او دی ځای کې دی چې سړی الله وپیژني موږ نه الله تعالی رخ شو الله نه پیژنو دارنګې زمونږ قام هغه ځان نه پیژني مسلمان نن ځان نه پیژني